نن د ضلع 400 په فاروق اعظم چوک کې د بیت المقدس په حواله سره د صدر ټرمپ د بیان په ضد یو واری بیا د جماعت اسلامي په مشرۍ کې د تاجر اتحاد په شمول د ټولو سیاسي ګوندونو آل پارټیز احتجاجي مظاهره وشوه. په دې احتجاجي مظاهره کې د مذهبي او سیاسي جماعتونو کارکنانو او عام ولس په ګڼتاتا سره شریک وو. دوی ټولو احتجاج کوونکو د امریکای او اسرائیل خلاف د مرداباد ناري ووهلې. په احتجاج کې شریک د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو په خپل تقریرونو کې د حکومت وقت نه دا غوښتنه وکړه چې په فوري توګه باندې د امریکای سره سفارتي تعلقات ختم کړي شي او د هر قسمه تجارتي معاهدو د بایکاټ وکړي شي. د احتجاجي مظاهرې ته د جماعت اسلامي ضلعي امیر محمد ریاض خان، د جماعت اسلامي جنرال سیکرټري ولی محمد خان، هارون خان، فواد خان، د تاجر اتحاد مشر لال محمد خان، حبیب الله، د متحده شاپکیپر صدر حکیم الله فوجی، میاں رحم باچا، د جمعیت علماء اسلام تحصیل نائب ناظم ډاکټر الطاف، مولانا لیاقت علی، د انصار امه ضلعي امیر مولانا صابر سجاد، د اهل سنت والجماعت مشر مولانا شفاعت قاسمی، د پی ټی آی ضلعي رهنما عابد خان، د پی ټی آی انفارمیشن سیکرټري اجمل دورانی هم خطاب وکړو. د جماعت اسلامي امیر محمد ریاض خان د احتجاجي مظاهرې ته په خپل خطاب کې چې نن د بزدل حکمرانانو په وجه په مسلمانانو باندې يهود مسلط دي. نو کې تاسو مخکې بیانو مختصر غونډه کې یو خبره ده چې د امریکای صدر ته لیونی ویل زما په خیال باندې دا غلطه خبره ده. دا د امریکای د ذهنیت هم دغه شی دی. کوم قسم خلک چې هغوی راولي دا د هغوی ذهنیت دی. دغه د هغوی سوچ دی هم دغه کار به هغوی کوي. د ټرمپ پالیسي د امریکای د اسټابلیشمنټ پالیسي ده. هغوی دا غواړي چې بیا په دنیا باندې د خپل تسلط نور مضبوط کړو. کوم کمزوري چې راغلي وو هغه کمزوري د ریپورټ غواړي. د دې وجې نه هغوی دا قسم اقدامات کوي. وروڼو موږ له دا سوچ پکار دی چې یو نیم میلیون مسلمانان دي د هغې خبره د هغې لپاره څه نه ده او د شلو دېرشو لکو یهودیانو خبره د هغوی لپاره هم ده. دا د سوچ خبره ده چې یو نیم میلیون مسلمان نه د هغه سترګه نه رپي او د دېر څلوېښت لکه یهودیانو لپاره هغه داسې اقدامات کوي. ځکه یې کوي چې هغه ته دا پته ده چې د مسلمانانو مشري د ګیدړانو په لاس کې ده. د مسلمانانو مشري دې وخت کې هغه خلک کوي چې هغه د امریکې د سجدې لګوي، د هغوی نه یېرېږي. تاسو وګورئ د سعودي عرب کې د 34 ملکونو یو پوځ جوړ شو، متحده یو پوځ جوړ شو. دا تپوس کوم چې دا پوځ به د چا خلاف جنګېږي؟ د 100 ارب ډالرو اسلحه سعودي عرب د امریکې نه واغېسته. دا د چا خلاف واغېسته؟ دا د اسرائیلو خلاف، دا به د مسلمان خلاف استعمالوي، دا به د خپل ورور خلاف استعمالوي. نو د اول موږ په دې خبره سوچ پکار دی چې د مسلمانانو قیادت د داسې خلکو په لاس کې ورکول پکار دی چې هغه د امریکې او د هر هغه کس چې هغه د مسلمان خلاف دی چې د هغه په مقابله کې ودرېدی شي. چا کې د جهاد جذبه وي، څوک چې د ملک نه نه یېرېږي، هغه خلکو په لاس کې د مسلمانانو اقتدار راغی. نو بیا زه تاسو دا یقین دهاني در کوم چې یو کافر مسلمان خلاف هېڅ قسمه جاهلیت نشي کولی. ځکه یې کوي چې مسلمانان حکمرانان هغوی سره ملګري دي. نن هم د عربو حکمرانان د هغوی پکې ناست غېږ کې ناست دي او د اسرائیلو په دې مرسته کې ورسره یو ځای دي چې هغوی څه کول غواړي، هغوی ورسره په دې کې شریک دي. وروڼو موږ د حکومت پاکستان نه دا مطالبه کوو چې امریکې سره سفارتي تعلق ختم کړي. د امریکې امداد زموږ نه دی پکار. دا خلک په لوټه باندې وخت تېروي. د امریکې امداد داسې د دې قوم په کار نه راځي، دا زموږ د حکمرانانو په کار راځي. نو موږ ته د امریکې امداد نه دی پکار، موږ ته د هغوی تجارت نه دی پکار. خو که موږ د عالم اسلام دپاره اواز پورته کړو نو د الله امداد به انشاءالله موږ سره وي او موږ ته د هېڅ څیز ضرورت نشته. زه ستاسو د ټولو مسلمانانو شکریه ادا کوم، خبره لرم خو تاسو ته درخواست کوم چې په خپل ځای کې په دې خبره سوچ وکړئ چې زموږ هم دقسې قیادتونه وي نو مسلمانان به ذلیله وي، او که زموږ د مجاهد قیادت راغی په دې وطن کې او د مسلمانانو مشري د مجاهدینو د الله نه یېرېدونکو خلکو په لاس کې راغله نو انشاءالله په دې وطن کې به اسلام هم غالب وي او کفر به مغلوب وي او د دنیا یو طاقت به د مسلمان مقابله نشي کولی.
د احتجاجي مظاهرې ته د تاجر اتحاد مشر حاجی لال محمد خان هم خطاب وکړو او وی ویل چې د ټرمپ د دې بیان خلاف ټول مسلمانانو لا متحد کېدل د وخت اهم ضرورت دی. امریکا زمون دشمن دی، امریکا مسلمان دشمن دی، امریکا عالم اسلام دشمن دی. یقینا چې امریکا ته صدیق امریکا ته اسم دی. خو من کې مصیبت دار چې دا مې لالا دی، دا مې کاکا دی، دا آشنا دی، دا التکی او دا دلتکی موږ دې شي خراب کو. پدې تحفظ بیت المقدس احتجاجی مظاهره کې ولی محمد خان، هارون خان، فواد خان، حکیم الله فوجی، حبیب الله، میاں رحم باچا، ډاکټر الطاف، مولانا لیاقت علی، مولانا صابر سجاد، مولانا شافعت قاسمی، عابد خان اجمل درانی او نور ګڼ شمیر ولس شریک وو او دوی ټول په شریک باندې دا عہد هم وکړو چې بیت المقدس قبله اول دا او دا به هیڅ کله مونږه د اسرائیل دارالخلافه جوړېدو ورنکو. انعام جی 400 دا ٹی وی، فاروق اعظم چوک 400. امریکا